کوم کور ته د رحمت پرشتې نه داخلیږي. صحیح حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی چې لا تدخل الملائکة بیتا فیه کلب او تصاویر. هغې کور ته د رحمت پرشتې نه داخلیږي په کم کور کې چې سپی یا تصویر وي. سوچ کوئ نن سبا دا خبره څومره عام ده. په هر کور کې خلکو د شوق دپاره سپي ساتلی دي. په هر کور کې خلکو د شوق دپاره د یادګار دپاره د انسانانو خو څه د ځناورو تصویرانې لګولي. نن سبا چې خلک کور جوړ کړي اولنی کار پکې د دې دا وي چې د مشرانو تصویران چې دی هغه صفا کړي او پریمونو کې بند کړي او په کور کې ولګوي. د ځناورو ځای په ځای د هغې مجسمې او د هغې تصویران پکې ولګوي. تاسو پته شته د دې څومره غټ نقصان دی، د دې څومره غټ نحوست دی. د دغې عمل د وجې چې تاسو یې کوئ د دې په وجه باندې ستاسو کور ته د رحمت پرشتې نه داخلیږي. او کله چې کور ته د رحمت پرشتې نه راځي نه را داخلیږي تاسو پته شته بیا په دغه کور کې څومره غټ نقصانات کیږي. په دغه کور کې سکون نه وي، د رحمت هواګانې نه وي، ځکه د رحمت پرشتې نشي راتلی. په دې کور کې به اتفاق نه وي، اتحاد به پکې نه وي، په دغه کور کې به مینه محبت نه وي، د سکون او د چین او د آرام فضا به پکې نه وي. خو چې کله د رحمت پرشتې نه راځي نو بیا سوچ کوئ څه چې ما بیان کړ د دې الټه به هر څه کیږي. او چې د رحمت پرشتې کور ته راداخلې شي ښکاره خبره ده چې په دغه کور کې به د دیندارۍ هواګانې لګیږي، د اتفاق او د اتحاد د مینې محبت هواګانې به پکې لګي. نو بیا ولې د دغې معمولي څیزونو د وجې نه موږ دومره غټ نقصان کوو؟ سپی څه دی که زه یې وساتم که زه یې ونه ساتم نو څه چلو شو؟ که ویې ساتم نقصان دی راته، ځکه سپی چې دی دا پلید څیز دی. په دې کې د تصویرانو دغه خبره چې شوه نو بلا ضرورت تصویر که په موبایل کې وي نو په هغې کې د علما کرامو خپلې رایې دي، هم یو حده پورې په هغې کې نرمي شته دی. خو دغسې تصویران چې تاسو یې وباسئ او بیا په فریمونو کې بند کوئ ویې لګوئ پرنټ تصویران، دا بالکل چې دی دا جایز نه دي. ګورئ نو لحاظه د دغه څیزونو نه ځان ساتئ. په دې کې بیا بعضې خلک تپوس کوي چې آیا دا سپی چې دی دا قطعا منع دی؟ خو دې کې بیا یو خبره شته چې قطعا سپی نه دی منی. اوس زمیندار سړی چې هغه د خپل فصل د ساتلو دپاره سپی ساتي د څوکۍ دپاره، هغه دپاره جایز دی، هغه ته مستثنا دی. دغه رنګې شپونکي چې کوم په دې صحراګانو کې ګرځي هغې پې خپل مال ساتي، خپلې ګډې بېزې پې ساتي، د هغې دپاره مکمل جایز دی. خو د شوق دپاره چې ته په خاریه کې اوسېږي او تا کور د سپی راوستی د شوق دپاره، دغه خلک په دغې قید کې ګوره بیا راځي. الله دې موږ ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. سپي که چا ساتلی نو نن نه لرې کوي.